دا سورت بروج دی مخکې ته نه ذکر شو سورت انشقاق د سورت انشقاق اختتام پسو اغم او ابتدا په معاد باندې و او د دې سورت اختتام او ابتدا دا په مذمت د صدا د کفارو باندې دا په مذمت د صدا د کفارو باندې هغه کې مذمت د کفارو باقی شان نزول د سورت بروج دا دی چې یو کافر بادشاہ د یمن نوم د هغه یوسف زینواس او یا کال د نبی علیہ السلام نه د مخکي دنیا ته راغلی د نبی علیہ السلام د پیدایش نه او یا کال مخکي دا بادشاہ دا د یمن بادشاہ او یا کال مخکي په یمن باندې خیال کرا لګا او د دې بادشاہ قوم چې ونه هغه آتش پرست او مشرکینو او د راهبان عیسی علیہ السلام زمانہ تیر شوی و یو راهب د عیسی علیہ السلام چې ډیر غټ عابد د په دې حکومت کې او هغه با داغه جوم پړوا عبادت پې کاو خلکو ته لاشنوي او طریقې ورکولې دی بادشاہ ته یو ساحر راغې وشیبه ته یو کار وکا سرکاري خرچ باندې یو بهترین پویا او خيار نوجوان مال وساته چې زاغه ته سحر وخېما زه ته تعلیم د څور کما د شهر دا عبد الله ابن تامر رضی الله تعالی عنہ دا یو نوجوانو چې د انتهایی عاقل او عقلمن انسان د پتنخوا باندې ونیسو دغه ساحر لپاره ساحر وته تعلیم شروع کو د سحر پلار کې دغه راهب جوم پړوا دا طالب علم د بداغه جوم پړې تمراته داغه نه به چې کم دی د عیسی علی السلام د مذهب احکام زده کول یو موقع کې دا چې وشول چې د په دې لار باندې را روانو د زمره په د لار کې چې کم نه پروت دی او لارې بنده کړې ده ټول خلق حیران دي چې خدای د دې آفت نه بسنګ خلاصي دین او جوان سوال وکړي یا الله کچره دا دین د راهب حقي زه گزار کوم په دې زمری باندې لیسکا دې قتل د زمره هلاک او کچره د دین باطلی نه بیا ما هلاک وا اجه د څنګه گزار وکړه گزار سره غزمره څه شو مرش هلاک د بادشاہ ته کوم نه علم وشو پلار کې یو لوندې هم چې کوم دینو لیدلو هغه لوندو هغه ورته وچ زماسترګي خندي کدا د مال جوړ کړل دی باندې د دم واچو هغه دم بواچوم تبه خشه خو کلمه بوای مسلمانې هغه وته بالکل سترګې چې کوم دینو دا خېش ولې هغه لون جوړ شو دا دوه چې کوم دینو مسالې وشو بادشاہ خبر شو چې په لار کې چې کوم دینو دا یو لوندو هغه سره چې کوم دینو هغه ته کرامات ظاهر شوي دي او زمره وجلې دي دا دوه کرامات ظاهر شوي دي بادشاہ د قتل اراده وکړه چې دې وای بادشاہ نوکرانو ته وې دغه یوسف زینواس ودا سردالک چې دې د قتل کې دریاب ته بوزي په کشته کې او دریاب ته اتاو کې ته د نور خلق خرابوي نور خلق چې کوم نه هغه سي بي دینه کوي نه د کشته ته چې د دریاب ته یوللو د الله شانو په دریاب باندې چې کوم نه د غراله چپاراله کشته په غر کا شول او د چته په یو تخته باندې بچ پاتې شو بیا واپس راغی پولیسو خبر کو چې سبا غالق خو بیا راغله وېزه کدا چې چالو کوي چې دا دلې د غره ته وخې جوای او د غره نه را ورغړل په شپه د کمر نه را ورغړل چې کله دې د کمر سر ته وخې جاو الته زلزلہ رااله
دغه پولیس ټول راورغښتل او الګ چې کوم نه روغ پاتې شو بیا په بازار کې ګرځېدو بیا پولیسو ونیسو نو بادشاه ورته وی دا ته خو نه مړ کېږې دریاب ته مې ولېږلې مړ نه شولې غره ته مې وخېجولې مړ نه شولې ته به څنګه مړ کېږې دی ورته وی که ما وژنې خامخا بسم الله ووایه په ونه کې مې بره چې کوم دی نو ونیسه او غشی را باندې را ګزار که خو بسم الله پې ووایه وی دغه موقع کې 100,000 خلق چې کوم دی هغه راغونډ شوي لکه بل ورځ هم دا مقابله شوې ده په کوهستان کې پوه شوې که نه تاسو مې قصه کړې وه چې وخت بیا تېرېږي پوه شوې که نه دا کله کله الله تعالی کرامات اولیاو ظاهر کړي خیال کې راله دغه د تبلیغیانو کرامات خدای ظاهر کړي او دا د عبدالله ابن تعمیر کرامات هغه 100,000 کسانو کې 12,000 کسانو ایمان راوړل چې د په غش باندې وشتو هغه را پریوتو مړ شو شهید شو 12,000 کسان په هغه کې مسلمانان شو خیال کې راله بادشاہ حکم وکړو وی کې څوک د خپل دین نه واپس کېږي نه اورې بلکې په دومره مزل کې لکه د جعفره پورې او هاخواته چې کوم دی د علیشیره پورې دا خلک یې ورته ټول څه کو راغونډ که په منځ کې ورته دا بادشاه او وزیران کېناستل پولیس چې کوم دی نه خلق راولي او ورته یې غورځوي که کلمه نه وای د بادشاه کلمه نه وای نو ورته دانګه یو ماشوم چې کوم دی نو وایي د مور په غېږ کې هغه ماشوم د مور ته نه ماشوم داسې ماشوم چې د غېږ ماشوم خبرې نه وي زده هغه ته مورې دانګه دا جنت ته پوه شوې که نه ور نه دی هغه مورې ودانګل او چې کوم دی نه دا هغه هم شهیده شول نو دا د اصحاب اخدود واقعه ده چې دا بادشاه وزیرانو ته په منځ کې ناستو دغه 12,000 کسان یې څه کړله دا په اور باندې وسېځل نو الله فرمایي والسماء ذمها حضرت د دې وایي دا د عمر رضی الله عنه د خلافت زمانه وه او یو ګورنر دی هغه ګورنر چې کوم دی نو هغه ته حضرت عمر رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې شی به دلته کې یو قبر چې کوم دی نه ښکاره شوی دی د دغه عبدالله ابن تعمیر قبر ښکاره شوی دی او نو زه څه وکړم او د هغه چاته اوبه به پرې راغلې وې نو قبر یې ښکاره شو وی د هغه په لاسو باندې ګوتۍ ده او چې کله هغه قبر کې هغه د خلکو چې کوم دی نه هغه دغه ته لرې کو هغه کمیسو هغه باندې چې کوم دی نو د وینو چې کوم ځای باندې د غشي گزار شو د هغې نه د وینو دا فواره شروع شوله نو هغه پټۍ پې ولګوله په هغې پټۍ باندې هغه وینه چې کوم دی نو هغه ودرېدله نو د عمر رضی الله عنه یې تپوس وکړو چې څه وکړم د ده سره څه وکړم نو دغه حضرت عمر رضی الله عنه ته وفرمیل چې دغه دی په د خپل قبر کې دی دفن کا او سره د دغه ګوتۍ نه یې دفن سره د دغه ګوتۍ نه دی چې کوم دی نه دفن خیال کې راغلی دا روایت محمد ابن اسحاق رحمت الله علیه دا کړی دی پوه شوې که او دا کم ځای دی دا خندق د خندق ذکر چې کوم دی نه کوي چې دغه خندق چې دی دا یا په شام کې دی یا په ایران کې دی خو صحیح خبره ده چې دا په نجران کې دی کوم ځای کې دی نجران کې نجران د یمن یو علاقه ده یو ښار دی پوه شوې نو الله فرمایي والسماء یاره یو کموی نه شور پیدا والسماء زما د قسمی په اسمان باندې زما د قسمی په اسمان باندې داسې اسمان ذات البروج چې خاوند برجونو دی والیوم الموعود زما د قسمی هغه ورځ د قیامت باندې چې دا وعده شوې ده و شاهد زما د قسمی هغه ورځ د جمعې باندې و مشهود او هغه ورځ مشهود باندې شاهد وای دا د جمعې ورځ ده او مشهود دا د عرفه ورځ دغه د عرفه ورځ ته د مشرق او د مغرب او د شمال او د جنوب نه حاجیان راجمش حاجیان شاهدین دي هغه ورځ سره دا مشهود قتل اصحاب الاخدود دا جواب د سره د قسم دی قتل شو خاوندان د کندې
خاوندان د کندې قتل شو 12,000 شهدا النار هغه کنده چې هغه النار چې هغه ور دی دا د ته بدل احتمال وي ښا طالبان په کویږي دا اخدود مشتمل دی په څه باندې او په نار باندې پوه شو به او ذات الوقود هغه ور چې خاوند د خشاک دی هغه ور چې خاوند څه دی خاوند د خشاک دی اذ هم علیها هغه وخت چې دا بادشاہ او دا وزیران علیها قعود په دغه کنده باندې ناستو وهم على ما يفعلون ادي باغ عمل باندې چې دی کولو بالمؤمنین د مؤمنانو سره شهود گواه دغه بادشاہ او دغه وزیران په دغه عمل باندې سو گواه وما نقم منهم دی سزا ورنکړه دی مسلمانانو ته الا ان يؤمنوا مگر د دې وجنه چې دی ایمان راوړو بالله العزيز الحميد د دې جرم سو دغه جرم چې ایمان راوړو الذي اغى الله له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات کم کسان چې خلق په تکلیف کې غورځاو د مؤمنانو نارینه او زنانو ثم لم يتوبوا او بیا توبه ونیستلا فلهم عذاب جهنم د دې لپاره عذاب جهنم دی ولهم عذاب الحريق د دې لپاره عذاب سوځونکی دی کم خلق چې مؤمنان په چې کې غورځاو په فتنه کې وغورځول د دې لپاره عذاب حریق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد حمله د ربستا ډیره سخته ده دا مجرمان به ونی شي انه د الله تعالی چې ده هو یبدئ د ابتدا د مخلوق کوي او يعيد او دوباره کوي مخلوق لرا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود اے پیغمبر آتا تراغلی دا خبره دغه لخ کرو هغه کم لخ کوي یو خو چې کم دینو جنود د چاو هغه د اصحاب اخدود او تا دا غنور لخ کرو خبر راغله دي چې هغه فرعونیانو سمودیانو بل الذين كفروا في تكذيب کافران په تکذیب کې دي کافران په څه کې دي په تکذیب کې دي خیال کړه والله من ورائهم محيط الله تعالی وړاندې د دینه احاطه کوونکی دی ټول مخلوق د الله په احاطه کې دی بل هو قرآن مجید دا قرآن پاک چې دا ډېر بزرګ کتاب دی دا بزرګ کتاب فی لوح محفوظ کوم ځای دی دی په لوح محفوظ کې دی اصلي مرکز یې څه دی لوح محفوظ دی مخکې سورته بروج ذکر شو دا سورته طارق دی د دې دواړو مناسبت څه دی هغه جو ظاهر دی د سورته بروج په آخر کې ذکر د معاد او د سورته طارق په اول کې ذکر د معاد د سورته بروج په آخر کې څه دی ذکر د معاد دی چې الله تعالی ذکر وکړي خیال کړه لکه چې والله من ورائهم محيط الله تعالی دې ټول له احاطه کون کې د آخرت والسماء والطارق قسم دې زما په اسمان باندې والطارق او په غستوري باندې چې هغه ته طارق ویل شي طارق هر یو ستوري ته طارق خیال کړه بعضی وی چې طارق دا زحل ستوره دی زحل بعضی وی چې دا ثریا ستوره دی او سوي ثریا ستوره دی نو الله تعالی فرمایي وما ادراک سشت خبر کړي ما طارق چې دا طارق کم ستوره دی ان نجم صاحب دا ستوره دی چې بلی دون کې دی دا د زحل ستوره دی یا د ثریا ستوره دی ان کل نفس نه دی هیڅ یو نفس ان کل نفس لما علیها حافظ بشک هر یو نفس دی باغی باندې حافظ مقرر دی په هر نفس باندې الله تعالی چې کوم دنه حافظ مقرر کړی ان نافیهم کې دلیش په معنا د ما کل نفس او لما په معنا د الا سره دی یعنی ما کل نفس الا علیها حافظ نشته د هیڅ یو نفس مگر پاره الله څوکیدار مقرر کړی دی
ما تاسو ذکر کړو 380 فرشتي د انسان د حفاظت لپاره سدي مقرر دي صرف د سترګې په حفاظت باندې و فرشتي مقرر دي خیال کرا لګي کدا فرشتي نه وي ها وي شیطان با ها د انسان تختول او ښا انسان په دوی مورز باندې شیطان تختول خدا فرشتي حفاظت کوي د شیطان د سنه د شیطان د ازغلول دا تختول ها خیال کرا لګي فلینظر الانسان پس نظر دیو کې انسان مما خلق د کوم شي نه پیدا شوی دی انسان د ځان له سوچ کې دی د څنګه پیدا شوی دی خلق مما اندافق دی پیدا شوی دی دا هغه بونه چې ټوپ وخی دا هغه بونه چې ټوپ وخی یخرج راوزی من بین السلب دملز دمین د دملانا وترایب دمین د سینینا د نارینه دملا دمنه او د زنانه د سینې د اوريکا ها اتباع وی چې اصل مرکز د منای څه دی اصل مرکز د منای ها هغه دماغ دی څه دی دا کوم ځای پیدا کیږي دماغ ها بیا د دماغونه د زنانه د سینې ترا کوزيږي ها او د زنانه د نارینه د املا ترا کوزي ها او بیا دغه ځای نه کوم ځای ته ځي دریم محله مرکز تاسو ته بیا معلوم دی خو شي به ها خصوصیتین ته ځي بیا څه ته ځي خصوصیتین خیال کرا لګي ها د دې وجه نه خصوصیتین چې اوسړه دی وټه کاونه بس بیا کار نشي اور یک مرکز دغه دی خو شي به بیا خصوصیتین ته ځي ها خو خبره زموږ د زمیدارو ډیر ناروا ها د غوانو نه په چکم نه دغه ځایونه ختم کړل خو شي به ها دا خرونه به هم ختم کړل د قچل به وسره تاسو په ورته مرکز دغه دی ښا ها دا درې مرکزونه دي ښا د څه د دغه چې کم دینه دغه دا ها د دغه ساس کی د ما ادافقه انه بشکد الله تعالی علی رجی لقادر په واپسې د باندې قادر دی چې څنګه په پیدایش قادر دی په واپس کول هم قادر دی یوم پاغورت باندې تبلت سرایر چې ظاهر بشي دا پټ رازونه په ظاهر شي دلته خو پټ دي دلته که دشمنی د ناغم پټه ده که حسد د ناغم څه ده پټ دی هلته به څه شي اب ظاهر شي فما له من قوت نبید دی انسان د پاره من قوت څه قوت ها ولا ناصر نو څوک مددگار خیال کرا لګا ها الله خیر یا 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 الله ټول مسلمانان ته یا الله ټول مسلمانان ته یا الله ټول مسلمانان ته یا الله ټول مسلمانان استغفر الله استغفر فما له نبید دی انسان د پاره من قوت سقوت ولا ناصر نه مددگار چې دې بچ کی والسماء ذات الرجع دماغ قزمی په اسمان باندې ها ذات الرجع چې خاوند باران دی رجع نه مراد مطر دی مطر والارض زماج قسمی پزمک باندې ذات سعودی چې خاوند د چاودلو دا خاوند د چاودلو دا انه لقول فصل دا قران پاک چې دی داغه قول فیصل دی قران پاک د یو فیصله شوه قول دی و ما هو بالعدل دا ټوکې نه دي د قران پاک آیاتونه ټوکې نه دي انهم یکیدون کیدا دا مشرکان مکر کوي په مکر کولو سره د مسلمانانو په خلاف کې واكيد کیدا او زم تدبیر کوم په تدبیر کولو سره ومحل الکافرین اے حبیبا مهلت ورکا کافرانو ته امهلهم فمحل الکافرین ته مهلت ورکا کافرانو ته لا د جهاد حکم تا ته نشته دي امهلهم رویدا مهلت ورکا دیتا رویدا پس سره په آرام سره په نرمۍ سره رویدام په معنا د محل سره دي محل امهل او رویدا اسم فعل دی په معنا د امهل سره سورته اعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى دا د سورته طارق په اخر کې ذکر کیږي د سورته طارق په اخر کې هغه کې اثبات ته قران او د دې سورته په اول کې څه دي تسبیحات او عظمت ته نبی عليه فارق دا هغه په اول کې سو
پاغي کې بیان چې کوم دینو د وما هو بالحذر ها د سورته طارق په اخر کې اثبات قرآن دی او د دې په اول کې اثبات رسالت دی چې هغه سبح اسم ربک الاعلى دی تسبیح کوا دا غیر ابو چې هغه ډېر اوچت دی الذي اغا الله خلق فسوا چې پیدا کړي مخلوق لرا فسوا برابر کړل یا پیدا ک انسان لرا او بیا اندامونه ولا برابر کړل والذي قدر فهدى او هغه الله چې هغه تقدیر وکړه د کائنات په هدا او بیا وته راهنمایي وکړه بیا وته الله تعالی څو وکړه راهنمایي والذي الله غذات اخرج المرعى چې راځتل دا ورشو لرا ورشو راځتل دا فجعله غصان بیا وګرځول الله تعالی دغه ورشو لرا غصان وچا غصان زرا زرا غصا د انتم غصاء کا غصاء السيل حدیث کی راضی کنا و تاسو بداسه خشاک شي لکه خشاک د صد سیلاب خیال کړه هغه حدیث کی راضی چې دا کفار با پتا سو باندې داسه را چمبړ شي لکه سرنګي کل اکلته لکه خورون کی چې په دسترخوان باندې را چمبړ شي نو صاحب کرام تفوز کوي یا رسول الله افمن قلتنا يومئذ مونږ به ډېر لګیو ځکه دا کفار برانه چا پیره شي دا نیټو والا وینا تاسو به ډېر زیاته خوان ته غصاون غصاء السيل تاسو دا بدا چې خشاکه لکه د سیلاب پشه تاسو بدا چې خشاکه د ځکه دا کفار په باندې زړور شي خیال کړه او اخوامنا تکتو دا د حوت نه ماخوذ دی حوت د کم باب نه د باب د سمعانه توروالی ته وای د باب د ضربانه چاپیروالی ته وای خیال کړه حوا ته حوا ولي وای د رنگ نه تور وکنه ځکه وته حضرت حوا وای سنقرئک فلا تنسى مونږ ولولو پتا باندې دا قران پاک خپکیګه ما فلا تنسى استانه بېریږي نه تا ته بدا چې دا قران مونږ پسینه کې واچو چې یریږي بنا الا ماشاء الله مگر هغه چې د الله رضا شي په صورت نسخ کې په صورت څه کې نه نسخ انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى تنصيحت کوا کچری نه پکې نصیحت نه په خو خامخا کوي سيذكر من يخشى نصیحت به حاصل کی دا الله نه یریدون کی ويتجنبها الری بشید قبل ولد دینه الاشقى بدبختان الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها دا بدبخت بیا نه مړ کیږي په دې څه کې په جهنم کې ولا يحيى نب زندوی قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى هغه څوک کامیاب دي چې ځان پاکي د ګناهونو نه او د الله تعالی د لپاره منځونه کوي بل تؤثرون الحیات الدنیا تاسو غره کوي ژوند د دنیا والآخرت خیر و ابقى ان هذا لهيس ان هذا لفي الصحف الاولى دا آیاتونه دا پس کې دي دا پړمبو صحیفو کې دي علمبي صحیفي سدي د ابراهيم عليه السلام صحیفه صحف ابراهيم و موسی چې هغه صحیفه د ابراهيم عليه السلام دي او د موسی عليه السلام خیال کړه ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د نبی عليه السلام نه تاسو کو چې د ابراهيم عليه السلام صحیفه کمې وي د الله حبيب صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې داغه د صحیفو یو اقتباس واورا داغه په صحیفه کې الله فرمایي اے مغرور بادشاہ میں نے تجھ کو اس لیے حکومت نہیں دی کہ تم مال پر مال جمع کرو بلکہ اس لیے سونپا کہ تم مظلوم کی بددعا مجھ تک نہ پہنچنے دو ما دې د پاره ته نه بادشاہ کړي چې ته بس مال جمع کوا مال دې د پاره ته جمع بادشاہ کړي چې د مظلوم خیری چرته ما تراونه رسی یعنی د مظلومانو امداد کوا د مظلومانو امداد کوا خیال کړه او وی نور پکې څه دي وی ابراهيم عليه السلام ته الله حکم کړی دی چې وخت کې 3 حصے کړي چې د خپل اوقات هغه
तकसीम का, पल तकसीम औकात दा से जोड़ का, एक में इबादत, दूसरे में मुहासबा, हाँ यानी मुराकबा, और तीसरे में माश, हाँ ख्याल कराना दा खपला दगा जोड़ का पोश पे द जिंदगी जान ला यो प्रोग्राम जोड़ का चे पे यो हिस्सा के इबादत कवा, पबल हिस्सा के मुराकबा कवा, और पबल हिस्सा के द दुनिया का सब कवा ख्याल कराना। हाँ ब्यावे माँ तफोस को या रसूल अल्लाह द मूसा अलैहिस्सलाम प सहीफों की सदी, हाँ वे द मूसा अलैहिस्सलाम प सहीफों के, हाँ दा खबर दा पोश पे कहना चे, हाँ ताजुब दे पाग इंसान बानी चे द मर यकीन साथी और ब्याम दे खुशहाली, आ ताजुब दे पाग इंसान बांधे चे प तकदीर बानी ईमान साथी, हाँ और ब्याम दे प मुसीबत बानी सिशी गमजनश, और दरेमा खबर दा ताजुब दे पाग इंसान बांधे चे द आखिरत यकीन साथी और ब्याम अमल न कई, ब्याम अमल न कई। ब्याम आते तफोसो को चे द नबी अलैहिस्सलाम प सहीफों की सदी वेदा आया तेरा तो बोलो सोचे सब हिस्मा रब्बिकल आला दादा नबी अलैहिस्सलाम सहीफा ख्याल करा ला दादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीफा दा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अताका हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया। मखे सूरत आला के बयान दा तबलीग और पदी सूरत के, हाँ पदी के कम देना बयान दा तबलीग यानी अहकाम हक रसूल। हल अता का हदीसुल गाशिया रागले ता ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम खबर द क़यामत, गाशिया वरज द क़यामत तो वही देखा गश, हाँ दादा वाला अबसारहिम ग़िशावह रागिरवल तो वही देवरस्त गाशिया जक वही चटोल मखलूक़ात बरागीर की वजूह यौमइज़िन मखुना पदग औरत बाने खाशियातुन ज़लीलवी, पदग औरत प मखुना ज़लीलवी, आमिलतुन प मेहनत के बवी, नासिबतुन उस्तड़ी बवी सबवी स्तड़ी। हाँ वही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम त रवानो, हाँ आओ पला रखे देयो राहिबो, हाँ जोम पड़ावा और वच कलस्यो शक्ल तोरत शगब गर्जेदलो, हाँ नो दा आयात करीमा हज़रत फारूक आज़म वल वस्तलो खा, हाँ वे पदग औरत द क़यामत बाने मखुना बजली लई, हाँ और प मेहनत के भाई और पस्तड़ीवाली के भाई चदे फिरंगी, हाँ द सुमर स्थले शवे दे और तुमरा इबादत के चाड़ो, हाँ और अंदाज निश्त दे, हाँ लेकिन अल तबसई, हाँ अल तबोली चौसो पे उसको इस्लाम रागले दे और दे ईमान न दे रहा वाले दे बपसई दे बपलो मुशक्क़त और स्तड़ी के भाई तसला नारन खामियतन दे दाब दाखिली की अगबूर गरम था तुस्का मिन ऐन आनिया स्कवले वशी पदी बांधे दागे चिनो गर्मुना द गर्मी चिनो उबो आनी माना गरम ले सलाम तो आमुन ददे जहन्नम यानो द पार बतवाम नबी इल्ला मिन ज़वरी मगर द ज़वरी से शेदे, हाँ या खुदा गसलीन और ज़वरी या शेदे यादा ज़वरी यो बूटे दे तरीख बूटे दे रखा तो ज़क़ूम पशान दे ला युस्मिनु सरबवल बन के वला युगनी मिन जो और इस्तिग़ना बना नरा वली दल वगना वजूह यौमइज़िन नामतुन मखुना ब पदग औरतवाने तरो ताज़वी दा मखने द मुजरिमानो और दा सालिहान जिक्र मखुना ब पके तरो ताज़ी लिसाइहा दे दवज द मेहनत तदीना पर दुनिया के बे मेहनतू ना करी राजियतुन अवदी बराजी बिदा अल्लाना फी जन्नतिन आरियतिन प जन्नतुनो, हाँ ला तस्मउ फीहा लागिया अल तबनावरी आगा कलिमा लागियतुन चा बसवी बकवास खबरी बा अल तनावरी लागिया माना बकवास फीहा ऐनुन जारी अल तब चीनी भी रवानी चीनी फीहा सुरूर मरफुआ तख्तुना बपके उचतवी व अक्वाब मौज़ूअतुन अपदी के बसई अगर जगुना भाई मौज़ूअतुन प तरतीब सर के खुदी शवी मौज़ूअतुन प तरतीब सर के खुदी शवी ख्याल करा वज़ असत वेले प तरतीब सर के खुद, हाँ अजमा उस्ताद ख्याल करा ला मुंतबी प्याले प तरतीब बांधे गए चे, हाँ लाश के यो तरफ तराश खुले बल तरफ तराश पहुँचे पे, हाँ अगर बागा कुजे बेम प तरतीब सर के खुद लिखा दा आयात करीमा इज़्ज़ा करे होगा, हाँ व नमारिख मसूफा
او د دې لپاره بالښتونه به وي مصفوفتون قطار 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 بالښتونه به وي وزرابیو سوزانۍ به وي مبسوطتون غوړولې شوې زریبه څه ته ویلی شي سوزانۍ ته فراش ته افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت دی اوخته دا مشرکان نه ګوري دا څنګه په لوی هنر سره الله جوړ کړی دی و الی السماء کیف رفعت دا اسمان څنګه اوچت کړی دی و الی الجبال کیف نصبت غرونو ته نه ګوري څنګه ودرولې شوي و الی الارض کیف سطحت ځمکې ته نه ګوري څنګه الله تعالی په بولډیزرو باندې صدا خورا کړی دا فذکر انما انت مذکر نصیحت کوه اے حبیبا बेशक त नसीहत कोनके लस्त अलैहिम बिमुसैतिर न त नै त पदी बांधे निगाहबान د دې کفارو د اعمالو نگهبان ته نه الا من تولى وكفر دا الا استثنائی دی په معنا د لکن سره لیکن هغه څوک چې د حق نه وګرځیدا او ناشکری وکړه خیال کړه دا حال بسې فيعذبه الله العذاب الاكبر الله بدت عذاب اکبر ورکی ثم الينا ايابهم بیا مون توا پسې د جهنم یانو دا ثم ان علينا حسابهم بیا په مون باندې حساب د جهنم یان حساب د چا دی د جهنم یان بچو زنه سم وخت لاندو به او د دې نه به اخواته ان شاء الله سبا که خیر بیا کوشش وکړئ چې لږ وخت راشي وقتی به شروع که الله ته منظور خیر او ان شاء الله چې اته به دی باندې چې خامخا حاضري وشي کنه او نو ان شاء الله تعالی چې دا یوولو څه به ان شاء الله چې خدای پاک اختتام ته ورسوي ٹھیک شو اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله كريم حاضرين ټول باندې رحم وکړي غایبین مسلمانانو باندې رحم وکړي الله کریم زمونږه یا الله د خاندانونو ټول افراد په ایمان مشرف کی اعمال صالحه مشرف کی تقوا او دیانت نصیب کی منکرات او فواحش نه بچ کی رزق حلال الله کریم زمون فراغ کی الله دا مدارس الله دا د دین مرکز کی یا الله تعالی دا تقوا د عبادت او د ولایات او دا د جهادونو مرکزونه جوړ خدای کریمه پټولو دینی مراکز باندې رحمت نازل کی په جمعاتونو رحمت نازل کی په خانقاهونو رحمت نازل کی الله کریم اهل د دې ټولو ادارو خدای ته مقبول او مرحوم کی په ټولو باندې رحم وکي الله کریم د خپل قهر د عذاب نه ټول بچ کی د دنیا د آخرت د ذلتونو نه ټول بچ کی د باران سوال وکي الله کریم د خیر او د رحمت بارانونه نازل کی یا الله د خیر او د رحمت بارانونه نازل کی یا الله د خیر او د رحمت بارانونه نازل کی اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل الله کریم د خپل قهر د عذاب نه بچ کی د زلزلونه د سیلونه او د هر قسم آفتونو نه د ظاهري او باطني امراضونو نه الله زموږ د ټول حفاظت وکړي د قران پاک علوم راته حاصل کړي په دې د کامل عمل کولو توفیق راکړي الله کریم بار بار یا الله تعالی مونږ باندې خپل رحمتونه راولي ماشومان زموږ صالحان متقیان کې عالمان او حافظان کې او د دین خادمان جوړ کې بحرمت سید الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب